نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم الشان او طاقتور وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو خویندرونو، د ایاک نعبد و ایاک نستعین دومره عظیم الشانه وظیفه او ورسره یو 2 رکعته لمونځ په ترتیب باندې تاسو کوئ انشاءالله العزیز. څومره چې ستاسو ناممکن حاجات دي الله پاک ته ممکن دي، څومره ستاسو ناممکن مشکلات دي الله پاک ته محترمو دا ناممکن دي، الله پاک ته آسان دي. زمونږ او ستاسو رب داسې دی چې کوم کار نه کېږي هغه کار کوي. زمونږ او ستاسو رب داسې دی چې هغه محترمو کن فیکون دی. که تاسو مکمل طور مایوسئ، که چېرته تاسو مکمل طور باندې دا وایئ چې یاره موږ خو تش وظایف کوو کار نه کوي، انشاءالله دا وظیفه وکړه، د هغې نه بعد به تماشه کوه چې ستا کار څنګه کېږي. وظیفه ولې کار نه کوي؟ په دې باندې مکمل تفصیل سره محترمه بحث کوو. موږ ډېرې وظیفې کوو، وظیفې کار نه کوي، ولې کار نه کوي؟ د هغې مکمل جواب او تاسو په دې کلیپ کې دا میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان او ډېره د کمال او ډېره طاقتوره وظیفه ده. داسې وظیفه ده چې کوم نامکمل کاري، ناممکن کاري، الله پاک به هغه څیز ممکن کوي. محترمو کوم څیز چې کوم حاجت چې تاسو ته ناممکن وایي چې دا نه کېږي، اللہ پاک با انشاءاللہ دا حاجت محترم ممکن کر کے دکھائے گا. اللہ پاک عرص کولی شي مخلوق یې سم نشي کولی. مخلوق د الله پاک د ارادې نه غیر محترم ځان له ګلاس هم نشي راغستلی. مخلوق څه نشي کولی، مخلوق دام نشي کولی چې خوله کې د خوراک دی او دا خوراک دی تیر کې اکثر سړی مړ شي بل خوله کې خوراک پروت وي، نو مخلوق څه کولی نه شي، خالق هر څه کولی شي. نو موږ له پکار چې موږ د دغه خالق نه، دغه مالک نه، دغه رازق نه خپل حاجات وغواړو. محترمو وظیفه ولې کار نه کوي؟ وظیفه ځکه کار نه کوي چې یو هو عدم توجه زمونږ وي. چې کله توجه نه یو وظیفه کې دا به څنګه قبول شي؟ ځکه فرمایي چې کوم سړی دعاګانې کوي او دا سړی د خپلې دعا نه دا غافله وي، یا دا زنانه د خپلې دعا نه غافله وي، دعا کوي خو ته پته شم چې دی څه واسه زبانی جمع هر څه یو څیز ته مکمل توجه نه که نه، د بجلی فټنګ ته که بغیر توجه که تماشه کوه څنګه ډزېږي که نه ډزېږي. دغه رنګې د کوم چې سولر دی هغه ته الټه که ته تماشه کوه د هر څه به دې په سینما ایله وشي. نو دغه رنګې محترمو الله پاک هغه سړی دعا قبلوي چې کوم سړی مکمل سیریس به دعا کوي، کوم سړی داسې وي چې هغه توجه سره په دهان سره الله پاک نه غواړي. لکه اوس ته چاته لاس ورته خور کړي چې دا څیز راکړه ماله او ستا توجه بل ځای کې دی، موبایل کې ګوتې وی، بل څه کې بل څه کې، نو هغه به وایي چې څیز غواړي زما نو به د موبایل کې وي. نو دغه رنګې توجه چې نه وي نو بیا باقي شانتې نه وي. نو الله پاک دې زموږ استاد محترمو توجه برابره کړي. دویم خبر دا شوله چې څومره موږ خوراک کوو، د خوراک ته ګورو. موږ بعض وخت ماشومان د بار نه سره وړي او موږ ګورو نه خو سب څیز خولې ته وراچوو، ګورو نه خو سب څیز د موږ خولې ته وراچوو. نو بیا وروسته معلومات کوي چېرته ګنۍ نه چا راپټي وو، نامرود د چا ربا وو، دغه رنګې دغه انګور کور ته کوم ځای نه راوړي وو. وروسته به لګېږي ته بس خیر بلانکې نه به تپوس وکړو. نه، یو څیز خورې د هغې نه مخکې له ګوره دا څیز زما دی، د بل چا دی، د بل چا دی. نو مطلب د خبر دا شو چې لږ څیزونه جج کول پکار دي چې آیا دا څیز زما لپاره خوراک ټیک دی که ټیک نه دی. نو نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمو ډېره زیاته عظیم الشان او د کمال ده، او په دې وظیفې باندې محترمو الله پاک ډېر غټ غټ کارونه خلکو له کوي. نو که ستاسو هم کارونه ډېر غټ وي، که د رښتې مسله وي، که حاجت وي، که پریشانه وي، که دغه رنګې هر څه وي، انشاءالله الله پاک په دې وظیفې برکت باندې ستاسو هر قسمه ناممکن مشکل دا به ختم کړي، ناممکن حاجت وکړي الله پاک ستاسو قبول کړي. دغه رنګ محترم د کاروبار لپاره هم کولی شي، د پیسو لپاره هم کولی شي، د رشتې لپاره هم کولی شي، بس صرف په یقین تاسو مضبوط کړئ انشاءالله العزیز هر څه به الله پاک پخپله کوي. محترم د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې کله څوک د وظیفه کول غواړي نو هغوی له پکار دي، هغوی له پکار چې 2 رکعته نفل وکړي. 2 رکعته نفل دا ګوره لازمي دي.
دو رکعت نفل پر ترتیب پر طریقه کار باندې چې نیت کوم د زړه د اخلاصه دو رکعته صلات حاجت مونځ ادا کوم یا مطلب د حاجت مونځ کوم په ډېر زیر وخت پر هزار حمدې خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو الله اکبر نیت به وتړي ثنا به ووایي ورپسې تعوذ به ووایي تسمیه ورپسې سورة الفاتحه او چې کله وي سورة الفاتحه د هغې نه بعد به سورة الاخلاص به 11 سپېرې په یو رکعت کې وایي 11 سپېرې به سوره اخلاص په یو رکعت کې وایي بیا به د هغې نه بعد رکعت به دا برابر کړي په دویم رکعت کې همدقه شان سورة الفاتحه دا سورة الاخلاص پکې همدقه 11 سپېرې وایي په یو رکعت کې هم په دویم رکعت کې هم 11 سپېرې بیا چې کله د مانځه نه فارغه شو نو بیا به 110 سپېرې 110 سپېرې به څه وایي بیا به 110 سپېرې درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم که دا ویل شي که د مانځه درود شریف ویل شي بیا به د هغې نه بعد محترمو استغفار به 110 سپېرې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله رینا پارغه شو بیا د هغې نه بعد محترمو 314 سپېرې ایاک نعبد و ایاک نستعین کلمات دا محترمو 314 سپېرې و 313 پیرې او بیا محترمو د هغې نه بعد درود شریف همدقه 100 پیرې دی وایي صلی الله علیه و آله وسلم 100 پیرې څه ویلي درود شریف ویلي او بیا به د هغې نه بعد محترم الله اوچت کړي خپل خالق ته خپل مالک ته خپل رازق ته او هغه ته به وجاړي او به جاړي د خپل حبیب واسطه به ورکړي د خپل محبوب پیغمبر واسطه به ورکړي او ته به لګي الله پاک زما دا کار وکړي الله پاک زما دا کار وکړي یقین وکړي الله پاک په ورکولو باندې خوشحالېږي یو مخلوق دی چې په ورکولو باندې دا هم کېږي الله پاک ډېر زیات محترم خوشحالېږي نو کوشش وکړئ چې موږ خپل خالق مالک د خوشحاله کړو او دغه رنګې دغه ذکر وکړو الله پاک به انشاءالله زموږ لپاره څه نه څه حصه وکړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته